عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل راووته د شپې ګشت کوي د یو کور نه اوازونه راووت عمر رضی الله تعالی عنہ د کور نه بهر ودرېده چې دا شپه ده او د کور کې خبرې کېږي او خبرې دا خطې یو بوډۍ آواز راځي د عمر رضی الله تعالی عنہ په غوږونو مبارک ولګي چې ورته وایي ای بچی په دې پیو کې اوبه واچوه هغه ورته وایي دغه لورې چې مورې څنګه په دې پیو کې اوبه واچو عمر رضی الله تعالی عنہ خو فیصله سناو کړې ده چې پیو کې اوبه نه اچوئ حکم یې کړی دی دا بوډۍ ورته وایي ای لورې اوبه پکې واچو عمر رضی الله تعالی عنہ چېرته دې تکې شپې د شپې مثلا 2-3 بجو ته ګوره او عمر رضی الله تعالی عنہ به دلته مونږ پسې ګرځي نو هغه جینۍ ورته وایي چې مورې که عمر رضی الله تعالی عنہ مونږ نه ویني او شته نه نو د عمر رضی الله تعالی عنہ رب خو شته که نه هم وویني عمر رضی الله تعالی عنہ ګیټ وټکاو ګیټ یې وټکاو هغه بوډۍ راووته عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي ستا دا لور وایي او زما دا لور ځوانه ده عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي زما یو بچی دی هغه هم زلمی دی ستا دا لور چې دومره اخلاصمنده ده دا زما دې زوی ته په نکاح ورکړه هغه لورې عمر رضی الله تعالی عنہ ته د زوی ته ورکړه عمر رضی الله تعالی عنہ به چې کله کور ته راتله نو دې خپلې انګور ورته وایي انګور ته به یې ویله چې انګورې ما ته هغه ټکې کله کله وایه چې زه ځم او د کور نه وځم هغه ټکې ما ته وایه والله ما ته پرې ډېره تسلي کېږي داسې راته وایه چې که عمر نشته نو د عمر رب خو شته که نه هغه مې ویني عمر رضی الله تعالی عنہ ته په دې ټکي تسلي میلاوې ده